ټول خبرې پکې اسې فضول خبرې پکې ټیپ شي دلته ځان له شروع شو. بسم الله الرحمن الرحیم. جيبنا سامان ډېر دی ګوره جي. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس قلم مال راکړئ. ښه قلم شته دا ګوره جي. ما تاسو ته پرونو په سبحانه کې خبره وکړه که نه. په سبحانه کې مې دا خبره وکړه چې لفظ د سبحان چې دی دا ته څنګه وایې چې عالم دی؟ ستا دماغ خراب دی چې ته عالم وي. او عالم نه مضاف کېږي. عالم څه ځکه چې یو شی چې مضاف کېږي که نه یا د تحصیل د چا دپاره تعریف دپاره یا د تخصیص دپاره. او دا کله ځکه دا مضاف الیه به خیلی یا معرفی لکه دا وګوره دا خو دا ټک نه و یاره دا غلام دی نکره ده کنه. کله دا زید ته مضاف شي غلام د زید بل څوک کېدی شي چې زید معین دی چې غلام معین شي. ها او چې کله چې دا معرفه ده نو کله مضاف کېږي دا نکره کله معرفې ته او کله چا ته رجل ته چې نکره دی. نو چې غلام رجلین ووایي نو رجال خو ډېر شی دی ولې د غلام د مرئي ونه وته. ها غلام د مرئي د څه شو خارج شو. دلته مفید د چا شو د تخصیص شو او دلته مفید د چا شو. ګوره اضافت د دې دونه وګوره شرجامي باب د اضافت ته لاړ شئ کافیه کې څه وایي پوه شئ پې. اضافت مفید د چا دی یا د تعریف دی او یا د تخصیص دی. ها ته چې وایې نن په سبحانه کې نن په چا کې دا اضافت او دا تا عالم کو عالم مصدر دی نه کو او هو ته مضاف کو ستانه دا او هم د عالم کو هم د مضاف په عالم کې مخکې نه تعریف شته که نشته چې تعریف پکې شته د دې اضافت ته معرفې ته کې اضافت معرفې ته او تحصیل د معرف تعریف دپاره یاره معرفې ته اضافت د چا دپاره د تعریف دپاره او تعریف کې مخکې نه تحصیل دی تحصیل د حاصل نه شو او اورې او که وایې چې نه دا مضاف چاته تخصیص دپاره لګیم چا دپاره لګیم او تعریف راغلی دی که نه دی او تعریف اعلی مرتبه د چا نه نو دا حصول د طلب د حصول د ادنا شو طلب د حصول د چا شو ادنا شو تخصیص ادنا دی که نه سره د حصول د چا نه لا نه پوهېږې پې که نه لکه یو سړی دی هغه اعلی ترین د ټاپ مصري دی دیول نه جوړوي هغه 1400 1800 2000 دغه ده هغه وایي ما دلته څه راکړه دیاړي غواړم ما دیاړي مار کړه. نو دا طلب د حصول د چا کوي د ادنا کوي او سره د حصول د چا نه. یو اوس منافذ رحمان شو دی اوس دغه غواړي مثال وایي چې زه د تحصیل مشر شم اورې یاره زه چې کوم دی نو په یو ځای کې دغه شم نو موږ تا ته چې دا شته مرتبه کومه حاصله ده که نه هېڅ دې هم نه وي خو طالبان در باندې ځان بوجدي نو را روان دی را روان فضل الرحمن فضل الرحمن تاسو نه اورېدلي په طالبان خلک څنګه وایي پوه شئ پې دا غوی مه جوړئ پوه شئ ځمکه درځئ دا پټ په جوړه کې اسمان په خدای قسم کې سړی چقېږي موږ خو دې ځان ساتو ولې موږ ولې چقېږو پوه شئ پې دې ته وایي. نو دا ته خو نن اضافت د دې سبحان هو ته کوې په دې اضافت باندې زما ډېر زبردست اعتراض دی. تاسو به ما تاسو ته جواب وکړو چې دا سبحان دا زه چې وایم چې دا عالم مصدر دی دا کم سبحان وایم مطلق سبحان څه وایم نو ګوره ها هنا سبحانان دلته دو سبحان دي یو مطلق سبحان دی یو سبحان الماتن دی یو څوک دی زه چې وایم معرفه کومه زه چې وایم عالم مصدر دی دا په کوم کومه په مطلق سبحان کې لګي نو چې په مطلق کې لګي خو ته خروج د باس نه راغی موږ په کوم مطلق سبحان کې لګي دا د لغتو کتاب دی چې سبحان څه دی
دا د لغتو کتاب دی ته پوښ نه کوم دا څه کتاب دی سلم موږ په کم سبحان کې کلام دی او ته لاړې کوم ځای ته مطلق سبحان نه څوک بس کوي لغت تو سبحان څه دی هغې اصالت لټې نو لاړ شه ته پوه شې په لسان عرب ته لاړ شه صحا ته لاړ شه چې کوم دی نو پوه شې په کتابونو ته لاړ شه د لغتو اورې هلته به دا لټې دا خو د سبحان په دې کې موږ دا جوړو دا صیغه سره دا سبحان د ماتن دی که سبحان مطلق سبحان کې موږ لګیو نو دا خروج د باس نه راغی زمونږ باس په سبحان د ماتن کې دی او ته لاړې سبحان د مطلق سبحان ته تاسو به جواب وکړئ یاد ساته مطلق شی چې دی که نه زه به تاسو ته یو ځلې فرق کوم چې په شی مطلق او په مطلق شی کې څه فرق دی دا ګورئ دلته مونږ خبر مطلق شی دا په هر فرد کې متحقق دی صحیح د دې وجه نه مطلق شی چې موږ تعریف کله کوو چې موجودی کې په وجود د یو موجودی کې په وجود د یو منتفی کې په انتفاع د یو منتفی په انتفاع د جميع او متحقق کې په وجود د جميع ته یو په وجود کې هم د موجودی کې او د جميع په وجود سره هم د څه ځکه د مطلق شی نه شی خالق کېدی نه شي د مطلق شی نه شی د مطلق انسان نه چې ته یو فرد د افراد د انسان خالق کېږي اورې چې فرد دی مطلق انسان وبکې وي اورې یو انسان مطلق ته بیا جدا قصه ده موږ د انسان مطلق خبره نه کوو موږ د چا خبره کوو د مطلق انسان خبره کوو پوه شئ نو مطلق سبحان کې چې د کلام وکړو نو دا مطلق سبحان دلته شته که کوم ځای کې شته نو خروج د باس نه راغی ستا دلته ستا د دلته سره غرض دی هغه دلته شته کوم ځای کې شته دا ډېر زبردست منطقي خبره ده او دا خبره وشوه اوس راشه جي پوه شئ پې جی ته وایې چې زما په مطلق سبحان ته ولې لاړې د سبحان د ماتن نه ته لاړې خیر دی هغه دې بیا دلته متحقق کو خو سبحان د ماتن دی عالمي مصدر نه کو سبحان د ماتن لاړې مطلق سبحان ته لاړې هغه دلته پیدا کو خو سبحان د ماتن سمې په خیر دی نو جی دا سبحان د ماتن چې دی ته مطلق تا نه چې زما کلام په چا کې دی په مطلق سبحان کې دی خو د سبحان نه لاړې که نه یاره لا نه دی بیا چې خروج د هغې دپاره تا یو لار جوړه کړه چې هغه مطلق شی په هر ځای کې دلته شته خو تاسو په مطلق سبحان ته ولې لاړې نو اوس تا نه زه دا تپوس کوم چې دا سبحان د ماتن چې اضافت کوو خو علمیت یې نه مراد که نه څه نو څه مراد دا اسم مصدر اخلي نکره کوي ګوره اسم مصدر نکره ده علامه مصدر څه ده معرفه ده نو ته ولې دا اسمیت یې ولې خښ کو په علمیت باندې تاسو به جواب وکړئ چې عالم دا اسمیت ډېر چې کوم دی نو څه دی شایع او ضایع دی څه دی یعنې ډېر مشهور دی ډېر څه دی دا مصدري دی څوک دی دا شایع او څه دی ضائع دی ډېر مشهور دی ټیک شوه نو سوال پې وکړه چې یو شعر د عرب ووایم قد قلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخري جی آئی دی په دې کې دا سبحان راغلی سره دا سبحان راغلی ته وایې چې څوک مشهور دی شایع ضایع دی اسمیت او دا قطعا دلته د عالم دی او په قول د شاعر کې راغلی نو چې شاعران استعمالي خو دا هم مشهور دی که نه ما دا د مشهوریت د چا د شیوع او د ذیوع او د مشهوریت د چا د مصدریت که مصدر مشهور دی نو څوک مصدر مشهور دی عالمیت هم مشهور دی په قرینې د استعمال د یو شاعر فصیح باندې چا لره ده لره په چا کې په خپل شعر کې دا قرینه شوه چې دی هم مشهور دی لو لم يكن مشهورا لما استعمله الشعراء د شعراء به دا نه استعمال کړی استعمال کړی نه سبحان پوه شئ پې نو چې بیا چا سوال وکړو چې دلته دا د اسم مصدري که نه دا د عالم نه که نه شاعر چې استعمال کړلی نو دا د صحیح دا د اسم مصدري او دا د څه نه دا د عالم نه که نه او نه دا خامخا به عالم جوړی ځکه چې دا سبحان دلته چې استعمال شوی دی پوهېږې پې نو په دې باندې عدم د تنوین دی عدم څه دی عدم د تنوین لپاره وجوه ثلاثه دي تنوین چې په یو شي نه راځي
یا دې وجې نه الف لام پې داخلي یا دا چې اورې اضافت یې غیر تی یا دا ده چې هغه صحیح هغه غیر منصرف وي نو یا څوک دی لام دی او یا څوک دی اضافت دی او یا څوک دی عدم انصراف دا دوه خو نشته حسن په سترګو یې نه دا مضاف دی ای دې کوم مضاف الیه وی نو و به که نه د دغه حرف جر رسو راغلی او نه لام شته نه اضافت شته دا دوه حسن نشته نو فتعین البته قول باز ګل نو دا دریم څه شو عدم انصراف متعین شو عدم انصراف څه شو ځکه چې بل څه وجه نه جوړېږي چې دلته عدم د تنوین دپاره بله لار نشته سوا د دې چې ته څه کې غیر منصرف کې او د عدم انصراف د دوه وجو نه شو یو د الف نون مزیدتینو د وجې نه او بل د تا چا د وجې نه عالمیت بیا به تاسو باب د غیر منصرف صحیح زده کوي په دې شر جامع کې چې شی غیر منصرف کېږي او بیا د خپل مباحث دي او په ټولو چېړې په دې کې به نه نوځئ پوه شئ نو دا عدم انصراف دی پوه شئ پې نو دې وجې نه دلته کې دا استعمال شی د قطعا ته نه شي ویلی چې دا د اسم مصدري دا قطعا څه دی چې عالمیت یې نه کې نو بیا خو عدم انصراف هم نه شو که نه بیا څه شی شو عدم انصراف هم نه شو او اضافت خو هم نشته او لام نشته بیا تنوین وغورځېدل دی نو تاسو به د دې نه بیا څو جوابونه کوي درې جوابونه دي څو جوابونه دي اول جواب دا دی چې دا سبحان دا شاذ دی دا څه دی ځکه د شعر د وجې نه د تنګۍ د مقام د وجې نه پوه شئ پې عید ذکر نعمان لنا ان ذکره کافی ویله عید ذکر نعمان لنا ان ذکره هو المسك ما كررته يتضوع شرجامي سوي ها عید ذکر نعمان ګوره د چا د وجې نه دلته غیر منصرف دی خو تنوین پرې راغلی دی د څه د وجې نه د ضرورت د وجې نه ضرورت شعري ها کهاني د سړي سره کوي چې چا کړي نه نو دلته هم هلته نعمانین که ونه یم سره د عدم انصراف نه که زه غیر زه تنوین پرې ونه یم یو حرف څه کېږي کمیږي فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل هلته ګوره فعولن کې دا نون نه دی عید ذک فعول رنعمان مفاعل څنګه دی عید ذک رنعمان نو عید ذک فعول رنعمان مفاعل مفاعل کې د لام نه وروسته چې کوم نون دی په میزان کې که هلته شته د هغې او دا د هغې په وزن دی نو دلته به دا نین خامخا وی نعمانین کې به دا نین څه سره د غیر منصرف نه ولې دا چلو شو نو که چې د ضرورتي شي یو غیر منصرف باندې تنوین راځي نو څه اورې په یو څه باندې هغې به څه نو ته به خامخا دلته چې کوم دی نو دا جواب دا دی چې دا د وزن شعري د وجې نه کار شوی دی ضرورت د وجې نه کار شوی دی دا شاذ دی دا څه دی شاذ دی دویم جواب دا دی چې تا دې کې دا ویلي یا به اضافت شوی که نه جی دا د اضافت د وجې نه او چا ته اضاف شوی دقه القامه ته مضاف دی که نه دا مضاف شو دا مضاف نه شو تا نه وایي چې د اضافت د وجې نه تنوین غورځېږي یو وجه دا نه ده ویلې چې دا مضاف دی که نه چا ته مضاف دی په دې اوس دوه مضبوط اعتراضونه دي په دې ترکیب باندې یو اعتراض دا دی چې سبحان القمه ته مضاف کې یا ساته لفظ سبحان چې چا ته مضافي نو د هغه اعتزاز او د هغه عزت او د هغه اکرام او د هغه مدح مقصودي د هغه صحیح لکه سبحان الله سبحانه سبحانك دا سبحان چې چا ته مضاف دی په سبحانك کې او په سبحانه کې سبحان الله کې مضاف الله ته نه دی نو د الله تعالی مدح مقصود ده که نه یعنې د هغه پاکي مقصودي د هغه څه او دلته د علقمه پاکي مقصود ده که د هغه حج مقصود ده اورې د عامر ابن طفیل د هغه دا عشا دی دا شاعر عشا دی نو د عامر ابن طفیل مدح کوي او د علقمه څه کوي ذم کوي نو که دا علقمه ته دا مضاف کړي لازم به شي کون د علقمه څوک هغه ممدوح مع ان المقصود منه ذمه وهجوه مقصود دا غسره زم او هجو ده نو هجو بدل شي بچا باندې په مدح باندې ځکه لفظ سبحان قانون دا ده اذا اضيف الى شيء اذا اضيف يكون المقصود مدحه
ها هنا مقصودنا منه ذم علقمة ومدح عامر بن الطفيل، فإن الأعشى يريد أن يمدح عامر بن الطفيل ويهجو علقمة، فيتبدل الأمر وينعكس المقصود وينقلب المطلوب. مطلوب به څه شي ابا منقلب شي او مقصود به څه شي بدل شي کنه. دې وجنه یاد ساته دا مضاف نه کې چاته علقمه اته دا نون د نه غرزید د تنوین د نون د زګه غرزیدل چې دې اضافت شه د ستا ویجی زبتا ته په قران کریم کې یو آیت خیم فبشرهم بعذاب الیم. فبشرهم کله یو صيغه وضع د پاره د چي د یو غرضی هغه په الټه کې بشیر دا زیره کنه نو زیره چاته ورکه کیږي او بیا زیره ورکه کافرانو ته د چا د لوی عذاب. دلته زیره ټکه استعمال شوی ده کنه یعنی صيغه چې وضع د پاره د مدح د چا ده او د اکرام د چا ده. زیره چې ورکه نو دا اکرام غرضی کنه او دلته زیره دلته اکرام غرض ده او کنه فبشرهم بعذاب نو التم صيغه ده او دلتم یو صيغه ده. دا صيغه ده چا د سبحان چې مضاف شي چاته نو دا صيغه وزه د پاره د مدح ده او کله کله یو صيغه الموضوعه للمدح هغه استعمالي د پاره د چا نو دلته چې کوم ده نو دا تحکما او تمسخرا تحکما او سو او نو دیو جنا د مسخرتن ویل د ملندو نه ویل لکه بشیر چې خدای پاک استعمال کړل د پاره د چا د استهزاء بهم او د پاره د چا د تحکم علیهم پوښه به نو دغه شانتي دا تحکما استعمال شي دا څه استعمال شي دا دې تر نه خیر دې مونږه خلاص شو. خو یو بل اعتراض ډېر مضبوط اعتراض دی دلته چې مضاف مضاف الیه کې شدید اتصالي مضاف الیه کې شدید اتصالي د متحمل نه د چا د فصل د متحمل نه چا فصل دې کې انقطاع کلمات چې قطع د دی راولي د منځ کې په دې بین کې اقتحام دی او کلمې نشي کوله زیادت ته کلمې نشي کوله که زیادت ته کلمې دی وکړو پوښې نو هغه چاته نقصان او ضرر ورسید هغه اتصال ته مضاف او مضاف الیه من کیسه شدید اتصالی هغه اتصال ته نقصان رسید فراتلو د من چا سره په مابین د سبحان او د علقمه کې مضاف الیه کې به من ناراضي. دا سوال شو بیا نو د جواب دار چې من زائده ده من سره او هغه چې ناراضي نقصان راضي په کم من سره چې من د پاره د بیانیه یا من چې کم دینو هغه د ابتدا د پاره یا من چې کم دینو هغه د تبعیض د پاره کم من چې خاوند د معنی هغه من دلته ناجایز ده او دلته کم من ده من زائده ده. بیا به چا سوال وکړو چې اوره تماته د یو شاهد د عربو نوخه سوخه چې په مابین د مضاف الیه کې صحیح یو حرف زائد راغلی وی او فی بیر لاحور سرا وما شعر فی بیر من افکه دا شعر ده پوښه ګرځي فی بیر لاحور سرا دا بیر چاته مضاف ته حور ته مضاف ته حور هلاکت ته بیر چاته مضاف ته او په مابین د بیر او د حور کې لا راغله سره غله نو دا تاسو د کلام د عربو نه خیمه چې په مابین د مضاف الیه کې اگر شدت اتصالی خود دې شدت اتصال ته نقصان هغه ذو معنا لفظ یو حرف چې ذو معنا وي له معنا وي هغه نقصان ده نه چې هغه یا حرف زائده نو دلته من زائده شو الته سوق شو لا زائده شو. نو بیا به سوال وکړه چې خبره تا د من کوله او لا ته خبره ده چا وې موږ چې دعوه د خصوص د من نه کو د مطلق حرف زائده کو جواب څه شو د خصوص د من نه کو چې د من غیم چې من یوازې هر حرف زائده نو دام زائد دی او غم زائد دی نو په زیادت کې سره شریک نشو په دې خاص زش دا شاهد ما پیش کو دا دې کې چې ما زب من راوړم نه زتا ته په دې په کومه چې حرف زائده راتلی شي حرف زائده کو لا راتلی شي سره شي لا راتلی شي نن دې څوک راشي من دې راشي کنه پوښه خبره په وجود د چا کې ده او د جواز د وجود د چا کې ده د حرف زائده کې نه او زه دعوه د خصوص د من نه کومه
چې خاص من به راځي او بل څوک به نه راځي. که خاص من زما دا ووی نو بیا به بلا په مثال کې پیش کول بیا زه زما دا به جایز نه و. دا به چې کوم دی نو دا دلیل به زما بیا قایم نه و او زما تقریب به تام نه و. زما تقریب به زما تام نه و. کله به زما تقریب تام نه و چې دعوی د خصوص د من کړی. زه د خصوص د من دعوه نه کومه، زه د جواز د وجود د حرف زائده کومه. د جواز د چا د وجود د حرف زائده کومه. هغه په صورت د من کې او په صورت د چا کې د الله کې. نه انتقال ستاسو. نو دا یو جواب شو، مزیدار جواب شو. بیا واپس زما چې زه اضافت د سبحان چاته کومه، علقمه ته کومه. تا په دې من سو اعتراضونه وکړو. دوه اول اعتراض کوم کو دا صيغه بیا به صيغه د مدح شي، صيغه د چا شي؟ ځکه همیشه سبحان چې شته مضاف شي دغه مدح مقصودی. لکه سبحان الله سبحان الله کې د الله تعالی مدح مقصود نه. سبحانه ولی مصنف سلم ول راوړل، سبحانك ولی اول کې چا راوړل او په مانځ کې ولی سبحانك اللهم او سبحان ربي العظیم. سبحان رب ته مضاف ده، سبحان ربي الاعلى. سبحان چې چرته چا د مضاف شي دغه مدح مقصودی. نو تا خو علقمه ته مضاف کو کنه، نو د علقمه مدح مقصود شو کنه، د مدح مقصود وکړه د زم مقصود میراله پکې کیوته ډنډ پکې پریوته جی ورګه ته. زين تعال استاذو خبره سموي ها دا خدمت هدا بار راځي بیا او مقصود سو نو عکس د مطلوب راغی او قلب د مقصود راغی. سره قلب د مقصود راغی. ټیک شو. او هم د کوم ځای وډب د کوم ځای خيږي، هم د کوم ځای څه دا سکه ما ذات فعل. تاسو به جواب وکئ چې کله یو صيغه موضوعه د مدح د پاره خو سخريتن استهزاءن هغه څه په زم کې استعمالي یا د زم د پاره هغه د چا د پاره. نو ګوره زتا ته یو بل خیمه فبشرهم بعذاب دا کلمه وزه د پاره د چا ده د بشیر نه چرست راځي هغه ته زیره ورکړي کیږي او ته خوشاله خبره او د څه ته خوشاله خبره د غم ده. نو کله بشیر استعمال شه د تحکمن په دې شو په معنا د انذر په ځای استعمال شه ده. نو دغه شان دلته صيغه د چا د مدح ده او غرض یې سکته زم ده. او دا زم چې کینه اسی د ملنډ نه وي لکه سړی څوک راشي وای ماشاءالله دا ډول الله مرغه او مزګه هغه سي جاهل تري انسان علامه صاحب راغی ها ورګه ته ازګه چې داوی کوي او نور عبارت المنورزي پوښه لول چې ته مولا معلومه کنه په ترکیب کې معلومه ضرورت وای سبحانك اللهم وبحمدك دې ترکیب راته چې څوک معلومه کنه څوک استادي کوي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك کنه تبارك اسمك آسان ده سبحانك اللهم وبحمدك دې ترکیب راته دې ترکیب کې اخو دې خو کې کنه کینه ته مدرس نه دي مدرس دې ترکیب ماته خوش او اټینګ کې څه خبر مې تاسو ته ها خبره ده شاده بیا د زمما بل خبر کوم څه ما بیا جی لګی جی یو بل نقصان ده کنه دینه خو جواب وکړو. دا سوال خو مجاب شو لیکن دلته سوال دی اخر څه ده هغه متوجه دی. سوال اخر چې متوجه دی څه ده ها چې اوره اضافت نه مني څه شي مزګه کلمه اوره چې سبب د انقطاع راځي ځکه مابین د مضاف مضاف کې صحیح شدت اتصال. تاسو به چې شدت اتصال د پاره نقصان ده څوک دی چې هغه زو معنا وي دا زو معنا ده کو زائده ده من زائده ده. نو به چې من حرف زائده په مابین د مضاف مضاف کې راتلی شي. زه شاید غواړم دلیل غواړم ویجی یو بل شعر د شاعر وایم څه فی بیر الله حورین سرا دا بیر چا د مضاف شو حور ته او منځ کې لا زائد. نو بیا سوال وکړي خبر ته د من کوله را دی ولم وینا زما خبره د من نه کوله د وجود د حرف مطلق حرف زائده کوله وجود د چا نو مطلق حرف زائده په صورت د من کې او په صورت د چا کې خو د زیادت توجه نه مګر چې زو معنی کنه یعنی نه زائد وي نه غمین او کلی ټیک شو. یا جواب دا کومه چې د دې سبحان مضاف الیه چې ده هغه الله دی سره دغه اضافت سره بیا راځم او الغمد نه مضاف کومه چاته مضاف کومه الله ته مضاف کومه. نو اصل کې تقدیر داو سبحان الله من علقمه الفاخر سره سبحان الله من نو علقمه مضاف نشو هغه په خپل مضمومیت او مهجوت باندې شو
حالت د حج باندې پات شو کنه هغه ته مضاف نه کو مشکل نه وته ما بیا دلته سوال دار چې کله دې سره شي ها کله چې مضاف الیه حذف شي حذف د مضاف الیه ګوره یو تاسو ته قبلو بعدو خیمه یو حين اذن او یو چې کوم دی یا تیم عادین یا تیم عادین ګوره په قبلو بعدو کې تنوین غورځیدل کنه ګوره ما کله چې مضاف الیه غورځيږي نو مضاف الیه د غورځیدونه بس ابرز ما تاسو ویلو اوري اما بعدو ما تاسو درې حالت نه ویلي یو حالت دا چې دا صحیح ها نو په دې کې قبلو کله دا ضمه چې دا جبیره شي د چا د مضاف الیه کله دا راځي نو او دلته ضمه شته سبحانك او بل دا چې حين اذن چې د دې تنوین وشو او تنوین سره راځي ها عوضی راشي تنوین سره راځي یومئذ کان کذا سو فاصل کې وایا مولا یومئذ بهدار شه یومئذ کان کذا نو اذ کان کذا دا کان کذا مضاف الیه د چاو د ایزو ها یومئذ نو دا اذ خبره کوم کنه نو یومئذ دا نون د چا په ځای راغی اذن کې د کان کذا نو کله سره شي تنوین راشي عوضی تنوین پنج قسم سے یار من بگیل تنوین پنج قسم سے یار من بگیل اول تمکن است والثالث تنکیر دیگر مقابل است ترنم برادرم ای پنج یاد کن کی شوی شاه بے نظیر پنځه قسم سری ها تنوین دی یو به کم تنوین دی تنوین پنج قسم است یار من بگیل تنوین پنځه قسم دی یا ازما یار وینسا پوش اخلاص نه نشي اول تمکن نستع والثالث تنکیر دیگر مقابل است ترنم یو مقابله دی ترنم دی درې دا شو پنځه نه شو په ای پنج یاد کن کی شوی شاه بے نظیر دا پنځه وانه یاد کې چې ستانه بے نظیر بادشاہ جوړ شي بے مثل بادشاہ نه جوړ شي څه بے نظیر بادشاہ نه جوړ شي ستانه نظیر په دنیا کې نه ځکه یو بادشاہي د ظاهري دنیا ده او یو د علمي دنیا سره بادشاہي ده نو د علمي دنیا به مثل بادشاہ بشي ته پوه مزه کوه پوه به نو څنګه چل شو یا دای یا چې کوم دی یا تیم عادین یا تیم عادین نو د تیم عادین خو دلته چونکه په دې یو تیم یو مضاف الیه شته نو دا قرینه شو په ځکه دی بل ځکه د قاعده ده اصل کې دا چې د اضافت د یو شی چې حذف وکړي کنه د سری رکشي نو سر د ورکولو واپس د غیس د سر د نو رکېدو چې سر ورک نشي د غي طریقې دادي چې د غي په بدل کې شی راوړه یی جبیره ولا لکه په قبلو بعدو کې یا ایوز کې شی راوړه یو مېزین هي نه ځین کې او یا پته لګي د بل کلمې نه چې دلته د قاعده ده نو د کوم ځای نه پته لګي دا هغه اساخ وخت د تیم دی عادي د مضاف کې او د دې تیم د پر مضاف نه او یا د دې تیم مضاف له حذف کې او کنه پوشه د عادي د دې مضاف له یا د دې وي د صورتونو دي کنه خو د یو تیم مضاف له سو نشته چې نشته نه پاغه باندې قرینه سوک شو ځکه قراین کله بیا قراین سره شي ترسي څو یو شی په خپل لاړ شي خو سره رسي خبره چې موږ روانو کنه پوهیږي په د شي روانو یو څه ته ورسېدو نو طالبان ته یو طالب دلته ودرېږي او دوی نه رول بس سبب وټیګو مشهور راوړه مضاف الیه چې حذف شي داغه خو موږ سر نه ورکو کنه په هغه را پاسه یو شی سي پکاري ټیک شو تاسو به توای په جواب کې به وای چې سبحان زمو دا یو شی هم نشته خو کله یو کلمه په حالت عامه غالبه باندې پاتې شي کله کلمه لکه پرس کله سبحانو پکارو خو سبحانو زکه چې تانه چې مضاف الیه حذف شینو دا زمه به څه شي جبیره شي او کله هغه دا سبحانه د دې حالت عامه غالبه دا چې د منی فتحي د منی سي فتحي نو کله په شی باندې حالت سره پاتې شي ما هو العام او ما هو الاغلب باغې باندې پاتې شي ټیک شو نو دې معنی سي پر خو ده ها دا باقي پاتې کړل په کوم حالت باندې
ما هو الاعم والاغلب هغه څوک دی نو بیا په دې باندې اعتراض دی چې داسې کار کو دا دنیا کې جایز شي چې علت دی نه وي صرف دا چې دا عام او اغلب دی لهذا علت نشته ان علت دلته د بنا علی الفتح څه دی بیا نشته او ته صرف دا چې عام او اغلب په داوا دا به پاتې کې نو رفع براشي پوشي د امان د قواعدونه د چانه رفع براشي د امان به پورته شي د چانه د قواعدونه قاعده خلاړي نو دا قاعده بنئ صرف دا وجه به چې دا عام او اغلب دی او اوري کنه اوري نو بیا چا سوال وکړو چې دې چې تشهد چې په عام اغلب باندې پاتې شي دی لقد تقطع بينكم لقد تقطع په یو تقریر ترکیب باندې دا بین د دې تقطع فاعل له تقطع سره او کل فاعل مرفوع نه خدا بین په دې فتح باندې پاتې شي دی ولیک عام او اغلب په دې باندې سوق دی د فتح ده د پاتې شي ده ٹھیک شو زين تراله نو بیا موږ په امن اعتراض وکړو ها کدا جایز شي لازم شي امان د چانه قواعد